بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. شاهد خان شاهد ام د پریا ټي وی نه یو ورور راته په واتس اپ باندې ویډیو راولېږله چې ومې کتله والله دا زړه مې پرې خفه شو. دا ویډیو را سره تاسو هم وګورئ. السلام علیکم ورور څنګه دی؟ خیر دی؟ جی خیر ټیک ټاک. دا تاسو ته ما وختي میسج کړو، دا زمونږ هغه وخی دی او دا یې واړه بچي دي درې، یو د دې نه بله غټه ماشومه ده او ما یې چې دې دپاره تاسو موږ له څه پروګرام وکړي د خیره سره نو ډېر زیات بخۍ. السلام علیکم شاهد خان شاهد صاحب، بس موږ تاسو ته دا ویډیو درولېږله او دا چې دی نو دغه زما د ترور زوی دی، دی بیمار دی، د 2 کاله نه په دې نشه کې مبتلا دی او غریب ډیر زیات کمزور دی او ډیر ګډوډ دی او پلار هم ډیر زیات کمزور دی. نو تاسو مهرباني وکړئ او لکه موږ سره د هسپتال په دې دغه کې موږ سره تعاون وکړئ چې هسپتال نه ورسره علاج وکړو او لکه ډېر زیات غریبانان دي، زموږ ورسره څه وس نه کېږي. موږ به دومره شو چې کور کې به لږ خرچه مرچه که برابر کړو، هغې هم لا پته نه لګي. نو تاسو لکه موږ سره تعاون وکړئ، ستاسو به ډېره مننئ. اختر هم ډېر زیات ګډوډ تېر شو، روژه کې مو ته ډېر زیات تکلیف و. نو د 2.5 کاله وشو دی چې دې نشه کې مبتلا دی، نو چې اوس علاج وشي انشاءالله الله به ښه کړي. موږ تاسو ټول په دعاګانو کې یاد ساتو، الله هم ټوله خوشحاله او آباد لره او الله هم کامیاب لره. تاسو چې موږ سره تعاون وکړئ. شاهد خان شاهد بھائی سید جی. د ویډیو د کتو نه پس مې ریل لایف ارګنایزیشن محمد یوسف صاحب سره هم رابطه وکړه، د دې خبرې هم تاسو واورئ. السلام علیکم. هلو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تاسو ریل لایف ارګنایزیشن نه محمد یوسف خبرې کوئ؟ جی جی بالکل جی. تاسو جی؟ زما نامه شاهد خان شاهد ته سوشل ورکر یم جی. جی جی جی. دلته ما سره چا رابطه کړې وه، د هغې په کور کې یو کس دی، ینګ هلک دی، واړه واړه بچي دي او د 2 کالو نه د آیسون په نشه کې مبتلا دی. د هغې وي چېرې موږ ډېر غریبانان یو، دا کس موږ له ایډمټ کړي چا سره رابطه وکړي. جی جی. ما وی چېرې دا تاسو سره ایډمټ کول غواړي. بالکل جی ایډمټ پې کوجي که نو کله بیا دا هلک تاسو راځئ که موږ یې درولو؟ موږ بیا چې درشو بس سبا به درشو انشاءالله. ښه سهار ټایم کې به درشو او خپله به ډېره مننه. زه به سبا ستاسو ویټ کوم. صحیح ده. اوکې جی. ها اوکې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد یوسف صاحب سبا 10 بجو پورې ټایم راکو چې دی به راوچتو. زما د ویډیو مقصد دا دی که زما او ستا په چم ګاونډ کې، په کلي ولس کې، په خپلو پردو کې چې څوک هم دغسې نشه کوي نو دغسې بلها سنټرې کولاو شوي دي، د هغې سره رابطه وکړي او دغه نشیان د هغې په حواله کوي. نو کوشش وکړئ چې د چا هم په رشته دارانو کې په چم ګاونډ کې دغسې نشیان وي نو دغسې سنټرو سره رابطه وکړي او دا خلک دغه سنټرو ته په حواله کړي چې د دې مستقبل جوړ شي. ځکه د هر نشهیي سره بلا زندګۍ تړلې شوي، د هغې مور او پلار ارمانونه یي، د هغې ښځی بچي، د نشهیي سړي د بچو به څه مستقبل وي، د هغه د ښځې به څه ژوند وي. د هغه نه خو نشې دومره غټ بې غیرته جوړ کړي چې هغه غلاګانو سره مخ شوي او دغه خپلې نشې دپاره هغه هر قسم غلا کوي، نه په خپل کور اسره کوي، نه په جومات اسره کوي، د جومات ټپکې هم پټوي، د جومات نه نلکې هم پټوي، د جومات نه موټرې هم پټوي، ځکه چې هغه نشې داسې حد ته رسولی چې د هغه نه ګیله کول هم ناروا وي. نو مهرباني وکړئ چې دغسې نشیان دغه سنټرو ته په حواله کوي. د دې سره ما شاهد خان شاهد له اجازت راکوي. د الله په امان.